دک اعتراض کم چې مشرکین مکه په قرآن کړی دی، دک اعتراض نن منکرین حدیث په احادیث د رسول الله علیه السلام حدثنا فلان عن فلان عن فلان ابن فلان اخبرنا فلان اخبرنی فلان عن فلان عن فلان. وای دا سندونه وی سند خو زم جوړول شم مړه وی سند سی وی راوی سی شي پلانکی وی دا روایت تی دا حدیث نه ده یا ټپوس خانه. ته چې حدیث ستوي ته چې سنت ستوي دین دا راویان لري که ستا نیکه با او ستا پلار بند روایت او حدیث ثابت کی. حدیث تا تراغلی د روایت په شکل کې ده، سنت تا تراغلی د روایت په شکل کې. سنت خو ته د تواتر نه مرکب کې، نو تواتر خو د افرادو نه کېږي، راویان افراد دي چې دا افراد او دا روایت دا خلق او دا رجال ته نه ختم شو. سنت هم په دنیا کې یو عنقا فرنده ده، حدیث هم په دنیا کې یو عنقا فرنده ده. نو بوتل شک ته یې څه شي؟ ته قرآن په کومه تشریح منې؟ ته قرآن د پای آیډیل او نمونه چې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منې اتل راغلی پس شکل دی. کته تواتر خو تواتر د راویانو د رجالو نه مرکب دی، دا نوم خو دې په ځای سنبال کا. نو عرض مې دا کو د مشرکین مکه اور د منکرین حدیث یو شان شبهه ده. هغې وی ان هذا الا افک افترا، دا قرآن د ځان نه جوړ شوی دی. واعانه علیه قوم آخرون، اور په دې باندې بل قوم راتلل کړي دي او ملګرتیا یې کړې ده. الله رب العالمین هغې ته فرمایي فقد جاءوا ظلما، دی په ظلم راتلل وکړو. اور منکرین حدیث وی مړه روایت څه شي، مړه سند څه شي؟ وی زه نه روایت منم او نه سند منم، وی زه حدیث منم او زه سنت منم. ای د بیوقوف شاه بچیا، دک اعتراض چې کوم په قرآن شوی دی هم دک په حدیث کوي. الله هغې ته وایي فأتوا بسوره، نران شئ یو صورت د قرآن په شان راوړئ. موږ منکرین حدیث ته وایو نران شئ یو حدیث د ځان نه جوړ کړئ او سند سره چې موږ د له سند غار کو. دا سګب دی څنګه چې په قرآن یو اعتراض نه کېدو، د قرآن په شان قرآن چا نه دی راوړی او چا چې راوړی دی الله د هغې جواب کړی دی. دقسې حدیث چې چا هم منګړت راوړلی دی په هغه وخت تار شوی دی. الله داسې رجال پیدا کړل، امام دار قطنی، امام بخاری، امام مسلم، سعید ابن القطان وغیره ذالک، داسې رجال رب پیدا کړل چې چا یو حدیث هم د ځان نه جوړ کړی دی داسې اوچتې ورته خولی دی چې دا د هغه حدیث دی او دا د ځان نه جوړول دي. او کم چې د محمد مصطفی حدیثو داسې پاک پاتې شو لکه څنګه چې د الله سبحانه وتعالی دا کتاب پاک پاتې شوی. که اجتهادی طور او علمی بحث وی نو آخو قرآن کم د ناسخ و منسوخ په نوم باندې شته، آخو قرآن کم د عام او د خاص په نوم باندې شته، آخو قرآن کم د مطلق او مقید په نوم شته، هغه سے حدیث کم جانچ پڑتال شته د حسن وغیرہ په نوم باندې. لیکن جانچ پڑتال داغی شوی دی د هر حدیث مقام او مرتبه تعالی مخې ته ښودلی ده. نو د قرآن باندې د مشرکانو اعتراض پزول دی، نو په احادیثو د مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې د منکرین حدیث او اعتراض پزول دی. سمجھ شوه خبره؟ خجی نو الله هغې ته فرمایي فأتوا بسورة من مثله